چې جملې خپل خوخه ده. نو څه مطلب دا دی چې اے اولاده ته خپل مور پلار ته په شان ځان د ویشتلې مرغۍ که چې دادا او بیبي ستا خوښه ده چې څنګه وې نو دادا بیبي ستا خوښه ده چې ستا څنګه غواړي ته څنګه وې هغسې به کېږي. نو سم خیال د مور پلار خو به خیال ساتو که نه. کم سړی د مور پلار خیال نه ساتي. اوس موږ اساسو په دې مجمع کې داسې وکړي نو هغه د الله د رضا لپاره توبه وکړي. موسی علی نبینا علیه الصلاة والسلام الله پاک ته درخواست وکړو الله زما په قیامت کې ګاونډي څوکي زما به ګاونډي څوکي. موسی علیه السلام د اوچتې درجې لوی پیغمبر دی. الله پاک تقریبا په قرآن کې 136 پیرې نوم اخیست. کلیم الله دی چې زما به ګاونډي څوکي. الله پاک ورته ارشاد وفرمایه چې ستا په دې ښار کې چې دا پلان کې قصابي دی که نه دی به ستا ګاونډي. هغه لاړ چې یاره دی څه عمل کوي دی څه کار کوي چې دی به زما په جنت کې ګاونډي زما برابر جنت پر ته ملاویږي چې دا دی څه کوي. دی د هغه سره کور ته اجازت واخیسته ځان یې د هغه میلمه کړه. ماښام چې کور ته لاړ قصابي غوښه مخې خرڅه کړه چې کور ته لاړ یو غوښې ټوکړی د ځان سره اخیسته وه چې لاړ وړه وړه کړه قیمه کړه پخه کړه او جو ښکلې تیاره کړه ډوډۍ موډۍ واغږله هغې پخه کړه او چې کوم دی نو څو یو بوډۍ مور یې وه هغې له راوړو هغې راپاسوله او صفای کړه ورې هغې ته ډوډۍ دغه چې ډوډۍ نوڼۍ تیاروله په خوله کې به هغې له ورکوله او هغې چې کله ډوډۍ وخوړه نو صحیح وي نو دا موسی علیه السلام په هغې خبرو پوه نه شو. مشرانو چې خبرې جو هغه شانتې وکړې دی پې پوه نه شو. موسی علیه السلام دې کس ته وایي دا څوک ته او ته څوک یې هغه خو ته وایي چې زه خو دغه قصابي یم او دا زما مور ده نو زه چې ځم نو هم د دې خدمت وکم کار لزم چې واپس د کار نه راشم نو هم لاول د دې خدمت وکم د دې ډوډۍ د دې صفایي هر څه وکمه. وي دې تا ته څه ووې وي دې ما ته دعا کوله چې الله دې تا په جنت کې د موسی ګاونډ درکړي. الله یې په جنت کې تعالی سره کړي د موسی علیه السلام ګاونډ درکړي. وي زه یم چې زه چېرته او موسی چېرته زه چېرته موسی علیه السلام کلیم الله پیغمبر زه یو قصابي ناشنا جډ سړی ما ته به څنګه دا مقام میلاوي هغوی تا ته میلاو دی. دی وجه زمونږ په قرګولی صاحب اکثر چې خبره کېږي نه وایي تاسو د مور پلار خدمت کوئ الټی ولې سیده به لګي چې د مور دعا در سري بیا څه کمې شته وروره. داسې بدبخته خلک شته چې مور دومره محبت کولو باوجود دومره تنګ راغلی چې بچي ته خلک خیري کړي